په نامه د خدای چې لوی بخښونکی او مهربانه دی. ډېر محترم زموږ د شب قدر ډېر دروند خوږ ورور د بي اس اف سابقه ضلعي صدر د زیشان ورور او د شب قدر او د دواوې د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم. وخت انتهایی کوتاه دی او زه غریان یم چې کاکړ صاحب تاسو ووایم خو زورور سړی دی او مې رانه ټول وخت واخیست او مې پالیسي ټوله بیان کړه. زما خیال چې دا خپله ودم ورکړم دا به بیا پالیسي سټیټمنټ کې ډېر احتیاط پکار دی. زما په خیال ډېر په معذرت خو دا زموږ ذمهواري ده چې موږ به هر مشر او هر کشر په دې پوهیو. ګرانو وروڼو ډېرې ښکلې خبرې وشوې. زه ستاسو ډېر وخت نه علم. وخت اول نه راغونډ دی د ماښام بانګونه وشو. زه مشکور یم ستاسو د ټولو او باید دا شکریا چې زه نن په دې موقع ستاسو ادا کوم نو دا زما دپاره ډېر لوی د فخر خبره ده چې پرون زه بیا تفصیل کې دغې خبرې له راځم خو پرون زما په خوره اعلان کیږي د ریاست خلاف د جنگ او نن الحمدلله په شب قدر کې ځوانان سپینګیري مشران د باچا خان بابا د عقیدې ملګري راغونډېږي د خپلې خاورې د امن دپاره د دې نه لوی پیغام تاسو نن د دې خپلې خاورې نه نشئ وی پښتونه د پښتو پښتون نشان چې ویجن دی. پښتونه د پښتو پښتون نشان چې ویجن دی تر څو چې دا دنیا وي باچا خان به ویجن دی. ګرانو وروڼو نن موږ راغونډ شوي یو د امن سیمینار په نوم او ډېرې تفصیلي خبرې وشوې. حقیقت دا دی چې سلیم لالا د پښتنو په وسایلو ډېره تفصیلي خبره وکړه او خان زمان کاکړ صاحب پښتنو ته درپیش چې کومه مسله ده د بدامنۍ کوم بنیاد دی هغې ته نشاندهي وکړه. ګرانو وروڼو د بطور د یو مؤمن مسلمان ما دا زده کړي دي چې زما مذهب امن دی. اسلام ټکي د سلام نه راغلی دی او د سلام مطلب امن دی. زما خدای کو په مثال خپل انسان ته ښکاره شوی دی نو وي د اویاو میندو عمره مینه خدای خپل انسان سره کوي. زموږ د ټولو اخري پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې دې دنیا ته راغلی دی او د دې دنیا نه تللی دی نو د امن یو علامت تیر شوی دی. تاسو دې ته سوچ وکړئ چې هغه یو ډېره مشهوره واقعه ده چې یو زنانه وه زموږ پیغمبر چې به د هغه په کوڅې تېرېده نو هغې به پرې خځلې ورویشتې. یو ورځ دوه رسول اکرم په هغې کوڅه تېرېده هغه ښځه راونوته تپوس یې وکړه چې ورته وویې هغه ناروغه ده بیماره ده. زمونږ هغه خوږ رسول لاړ
او دا هغې زنانه بیمارپرسي وکړه. دا د امن او د مینې یو پیغام دی. موږ لکه باچا خان بابا د خپلې نظریې بنیاد ایښی دی. نو د باچا خان بابا نه چا تپوس وکړه چې باچا خان د ټولو نه لوی مذهب ته څه ته وایې؟ باچا خان بابا ورته جواب کې وایي چې زما نږدې د ټولو نه لوی مذهب انسانیت دی. د انسانیت عمره لوی مذهب نشته. باچا خان هغه خپل قام کوم چې مشهور په ټوپکو چې ځوان بشو ټوپک به ورته په لاس شو، د امریکې یا د نورو قوتونو هغه سوچ په دې قام کې دونه خور و چې په کورونو کې روټۍ نه وه خو اسلحه کور کې پرته وه. دا هغه دور چې پښتون په ډیران باندې مړي کول. دا هغه دور چې پښتانه د هغې خلکو په کوششونو جهالت یو داسې اړخ ته تلو، هغه بېله خبره ده، خو چا باندې بده لګي او که ښه لګي، خو موږ پښتنو کې نن هم دا خبره شته. 40 کسان به مړي چې روغې ته یې که وکښېنې او نچوړې وکاږې زما چیلی یې ډپ ورکړو. 10 مړي به شوي چې کښېنې او تپوس یې وکړي نو د مرلې مسله به یایي یا بني. دغه قام په دې پویول چې ټوپک پې غورځولو، د امن لار پې خپلولو، او د هغې وخت دپاره دې ته هم سوچ وکړئ د امن لار دې له خپلولو چې انګریز زورور و. د انګریز خلاف د دنیا ټوپک یې راپاڅېدی خو ټوپکو ګټه ونه کړه. نو باچا خان بابا وایي چې د ټولو نه لوی هتیار عدم تشدد دی. راځئ چې په داسې څپېړو ووو چې هغې کې بیلات وي، ګټه به زموږ وي. زما نه مخکې خبره وشوه، زه یو تاریخي واقعه د باچا خان بابا د امن په خاطر، دا زما په خیال دویم جنګیزي و او کانګرس باچا خان بابا خدای خدمتګار هغه وخت کې کانګرس سره ملګری او باچا خان بابا د کانګرس د مجلس عاملې رکن و. په دغه وخت انګریزانو کانګرس سره خبره وکړه چې تاسو د جرمني خلاف موږ سره ټوپک راوالی، زموږ دفاع وکړئ، زموږ مدد وکړئ، موږ به د هغې په بدل کې تاسو له ازادي درکوو. کانګرس ګاندهجي د ازادۍ لپاره هغه شرط د هغې ومنه او خپلو کې دا فیصله تقریبا وکړه چې انګریز سره موږ دا خبره منو او موږ د سره دا جنګ کې ایسالو، دی به د دې په مقابله کې موږ له ازادي راکړي. په هغې مجلس عامله کې چې دا خبره وشوه نو باچا خان بابا پاڅېد او هغه وویل چې ما ته داسې ښکاري چې تاسو خپله فیصله او سودا کړې ده. ورته یې وی ګاندي ستا قام نه چېرته ټوپک راغشته او نه به یې چېرته راوالي. د لنګ والا چا ټوپک لیدلی دی؟ ما خپل قام ډېر په کوششونو د دې ټوپک نه لرې کړی دی. ته د ازادۍ لپاره د امن لار پرېښودی شي، زما لپاره عدم تشدد او امن د هر څه نه لوی دی. زه در سره دا لار د دغې ازادۍ لپاره هم پرېښودو ته نه یم تیار. او په هغه ورځ هغه هم په دغې خبرو کې راپاڅېده او وایي د دې پالیسۍ په بنیاد زه د کانګرس د مجلس عاملې نه مستعفي کېږم.
ګران ورونو دا هغه امن دی د کوم دپاره چې ولی خان بابا ډېر مخکې زه وختي مې باچا صاحب ته وې نن د کوره چې راتلم نو سهار بابا سره ناست وم هسې خبرې اترې کېدې پکې د طالبانو دا خبره راله هغه ماته وې ښه زورورې دا ته څه کې ما ورته زه پوهېږم زما پلار یې ته به په ما یېرېږې خو ما ورته چې الحمدلله مشره تا چې څونه لوی کړی ده تا چې کوم کردار ادا کړی دی زما نیکه په هغه وخت کې خبره کوله په کوم وخت چې پښتون وی چې نه جهاد دی نن د سوات خبره کوم کوو د سوات پښتانه د دې جهاد لپاره د سوات زنانو د غوږونو نه والې اوښکې دي د غاړو نه یې میلونه اوښکې دي او دغه صاحبانو له ورکړي دي چې ورځئ جهاد پې کوئ نو مور دی ولی خان بابا د خدای وبخښي هغه خو په هغه وخت کې خبره کوله چې هغه به ووایي چې دا جهاد نه دی فساد دی به د دغه دهشتګردو دشمنو به د ریاست دشمنو به قوم ته دا خبره کېده چې ولی خان بابا خو د جهاد مخالفت کوي لہذا ولی خان بابا خو هندو دی نو ما وایي مشر الحمدلله ما ته خو دا فایده ده او زه دا اینم چې ستاسو په کردار کم چې د 2008 نه والا رستو لوبلې شوی دی نن کو زه خبره کوم زه په فخر او په ویاړ په دې کوم چې نن قام ما سره ولاړ دی نن قام طالب سره نه دی ولاړ نن خو ما ته ډېره اسانه ده زما مشرانو چې په کوم وخت کې خبرې کړې دي دا سپینګري زما مشران دلته ناستې دي ورسره نن خو هغه د خټک صاحب خبره وي نن هر سړی د هغې محبوبه سندرې وایي خټک چې به د ځان سره جړله کله کله او ګران وروڼو بیا سوچ وکړئ موږ د امن خلک 100 کاله تاریخ لرو د امن دپاره تصویر یې رانه څه جوړه کړې د نشنلیانو حکومت خو دماکې وي د دې حکومت خو جړا وه فریاد و زه د خپل قام دا کریان شم چې څوک پې ننګ کوي چې څوک پې غیرت کوي چې څوک پې ځان قربانوي خپل بچي پې قربانوي هغې پسې به دې خنداګانې کوي او چې څوک ورپسې خندا کوي هغې ته به دې لاسونه پړقوي او ورپسې ګران وروڼو یاد دي دې ټولو پښتنو ته چې په دې خاوره دا اور ما پرون هم وی خدای دې خیر کوي اوس هم یو حافظ صاحب راغی پخوا هم یو راغلی و داسې په تندي ورله توره نښه هم جوړه کړې وه ډېر لوی ایماندار و د امریکې د مذهب د اسلام سرټیفیکیټ یې ورته میلاوی یو واقع مشهوره ده وي څوک مړه شو وی چا وی چې ده ویلو چې بهی ما له به هغه سړی جنازه کوي چا چې په ژوند کې د تهجدو لمونځ نه یې پرېښی نو جنرل ضیاء الحق مخکې شو وي ما نه دی پرېښی راځه چې زه ورله دا جنازه دا هغه جنرل ضیاء الحق و چې په دې قام په دې خاورې دا اور او دا پالیسي بلکې زه به ووایم دا شفټ of power چې د ولایت نه موږ هغه وخت نه لاړو او امریکې ته حواله کړی شو او کله نه چې موږ امریکې ته حواله کړی شو یو نو دغه زمان حکومت کې دماکې وي 2006 کې د چا حکومت و زما په سوچ خو دماکې په 2006 کې شروع شوې یادم چې هغه وخت کې دلته د MMA حکومت بلکې زما والد صاحب خو
د خپلو ملګرو سمیت د ډرون خلاف احتجاجونه کول. خو ګران وروڼو من ته هم دا ډېره اسانه وه لکه دا اوسني چې لګېږي، خو طالبان دي کم د جیبه پیسې ځي، د عوامو مال دی، کو پتې ورته څوک وایي او کو چندې ورته څوک وایي اب هم ورکولې. موږ به ښه په ارام ناستو نور چې چا سره څه کول دی. زمونږ دپاره دغه اسانه وه، خو نه موږ د باچا خان پیروکار خپل ځان ذمہوار ګڼو د خپلې خاورې او د خپل قوم. موږ ورسره اول جرګه وکړه. دا یاد ساتئ د هغه وخت د ریاست او د امریکې د اسټابلیشمنټ پر ضد د دواړو پې رضا نه وه. موږ ورسره جرګه وکړه، وی اسلامي نظام غواړو. موږ وی 100 بسم الله. دا د نن هم په سوات کې دارالقضا لګیا ده، دا زموږ د جرګې په نتیجه کې. هماغه اسلامي نظام هم ورکړو. پکار ده چې مسله خو دې ختمه شوې وه. په 2 میاشتو کې دننه لږ 15 سکولونه یې راله تباه کړل سرکاري. نو موږ بیا د باچا خان پیروکار د ولی خان بابا سیاسي جانشین په دې بیا پوهېږو چې د خپلې خاورې د امن دپاره هر حد ته تلو ته تیار یو. هغې کې کو زموږ سرونه ځي 100 ځله دې لاړ شي، زما په شان زرګو سرونه د خپل قام نه قربان، خو موږ د امن په بیانیه به انشاءالله سودا وکړو. او زما د پلار دا خبره زما په مزغو کې 24 غنټې ټنګېږي چې طالبانو ته ښکاره ووایي کو مثلا ما سره یې ما ته ځای وښایې هغې چوک ته به درشم، ما سره چې څه کوې وکړې دا را سره واده وکړې چې زما قام ته به سره وایي. زه ننم دا خبره کول غواړم چې د عمران او د فیض حمید دا ګډ جوړ چې کومې جرګې شوي دي، د کومو جرګو په نتیجه کې چې نن یو وارې بیا دغه خلک کلو شوي دي. ما پرون هم دا خبره وکړه، عجیبه کار و. کور کمانډر صاحب جرګې کولې او چیف صاحب ویزه ته خبر نه وي. دې خبرې ته سوچ وکړئ، عجیبه ریاست دی چې د بل ملک سره جرګه بیا د یو صوبې ترجمان کوي، او هغه ترجمان صاحب دلته د پی ټی آی انداز خوښوي. د پی ټی آی انداز خو پېژنئ که نه، هغې کې هېڅ حیا او هېڅ شرم نشته. دلته د پی ټی آی انداز خوښوي، دلته پی ټی آی کې ناست دی او په ټي وي وایي چې افغانستان ته ځم تللی، ما هم په مورچو کې دغه جهاد کړی دی. نو چې د یو ملک په داسې صوبه کې په حکومت کې ناست خلک ښکاره په ټي وي وایي چې موږ د دغې فساد حصه یو، د دې ملک په مړه څه سمه شي، د ده خلاف به څوک کاروایي وکړي. او افسوس افغانستان یو کمزورې ملک دی، ځکه دا سړی خبرې ته ایمان تېر کړه، ته ووایه چې هندوستان کې ما دا کار کړی دی، ستا پته لګي خو ستا پته نه لګي. ګرانو وروڼو، پرون اعلان وکړه چې زما جنګ دی. ټیک شوه، ستا جنګ دی بھائی، ستا کله جنګ نو، ستا جنګ کله نو، دا خو 50 کاله نه جنګ دی او بس پښتانه دې عمري. وضاحت پکار دی، وضاحت پکار دی چې ستا جنګ چا سره دی، ستا د جنګ وجه څه ده، ته ولې جنګ کې. ستا جنګ د اسلام دی، پخوا خو د اسلام و، پخوا خو د جهاد کو. ستا جنگ د غلامۍ دی، بیا وضاحت وکړه. ستا جنگ د ولس سره دی، ستا جنگ د پولیس سره دی،
ستا جنگ زما د قام ګلالو بچو سره دی، ستا جنگ زما د قام سپینګرو مشرانو سره دی، ستا جنگ زما د قام میندو خویندو سره دی، ستا جنگ زما د قام جماعتونو او مدرسو سره دی، ستا جنگ زما د قام سکولونو کالجونو او هسپتالونو سره دی. ګناه ستا جنگ ریاست سره دی. وضاحت پکار دی، وضاحت پکار دی چې ستا جنگ چا سره دی. ځکه کو دا وضاحت کې چې ستا جنگ عوام سره دی، نو ګورې بیا داسې کار دی چې نور پښتون قوم دغې ته نه دی تیار. نور کو موږ د ریاست نه هم دا تمه ملاویږي، نو موږ له بیا حق لرو چې خپله دفاع دې وکړو. نو بیا ریاست ته کله ووایو چې کو جنګ یې ما سره نو بیا ما پرېږده چې موږ خپله دفاع وکړو، او که نه جنګ یې ریاست سره دی نو بیا هغه وخت نه دی چې څه به کوو. څه څه مو نه کړل، د ضرب عضب نه را شروع کې تر د رد الفساد پورې، او د رد الفساد په مخ سپېړو د دې وزیرانو په شکل کې ناست چې هغه په خپله وایي چې ما هلته دا لوبې کړي دي او تاسو هغه رد الفساد څه شو چې خلک دا د وزیران ناست دي. د دې حل هغې شلو نقطو کې دی، د کومو شلو نقطو دپاره چې ټول قام، ټول پاکستان، د پاکستان سیاسي او دفاعي قوتونه رايوځای شوي دي، او هغې د آرمي پبلک سکول د یو د هغې نه زما په خیال وحشیانه واقع زموږ په قام نشي راغلی. د هغې په نتیجه کې یو فیصله شوې ده د نیشنل ایکشن پلان. زموږ خلک وایي را روان چیف نه به څه تمه کې، را روان چیف نه به دا تمه کوو چې دی د دفاعي ادارې مشر لګېدلی دی او دی د زموږ د دفاع سودا نه کوي، دی د زموږ د قام سره د سکم اور مینو کي او دی د دغه دهشتګردو ګریوان ته لاس واچولی. ګرانو وروڼو، خبره وشوه، نظریه ده. زه کو نن په کوم میدان ولاړ یم، زه د هغې مشرانو تسلسل، د هغې په سوچ، د هغې په نظریه، د هغې په لار روان دا عهد. ګرانو وروڼو، د دې پاکستان سره زموږ یو تړون دی او موږ د دې نه مخ نشو وړولی چې پاکستان سره زموږ تړون دی. دا پاکستان سره تړون ما له چا جوړ کړی دی؟ دې پاکستان سره تړون ما له زما هغې مشر د چا په نوم چې نن هم موږ راغونډ یو، چې موږ یې د خپل سوچ، د نظریې، د عقیدې مشر ګڼو، هغه باچا خان جوړ کړی دی چې فیصلې کې ودرېدو، ورته وویل چې بلکل اوس پاکستان جوړ دی، زه در سره پاکستان منم، خو زما د قام حق به منې، زما فیډریشن به منې، د ټولو فیډریشنز به خپل عزتي، د دې پاکستان دننه همدغسې به زما د فیډریشن په خپله خاوره خپل اختیار، په خپلو وسایلو خپل اختیار او ژوند به کوو، او زما د خپل ملک افغانستان سره آمد و رفت بغیر د څه هچکچاهتي، بغیر د څه ویزوي. هغه بله خبره ده چې نه دي منلی شوې. ما له یا حق راکړی شو یا را نه کړی شو، هغه یو بېل سوال دی. خو په سن 1975 کې، سن 1973 کې سوري، چې د پاکستان آئین جوړېده، نو زه ورته ورته بیا یو وارې ولي خان بابا وتړلو. موږ خو په دې فخر کوو چې دې پاکستان له آئین زموږ هغه مشر خان عبدالولي خان او وجه دا ده چې سټیټسمینان ډېر وو،
سټیټسمنان ډیرو خو ولی خان پکې هغه کسو چې د هغه وخت د پاکستان د بچ کېدو دپاره د خپلې نظریې نه 2 قدم وروسته شو او د NFC یا د پروینشل اټانومي هغه شرط یې دی 10 کالو دپاره ډیفر کړ خو د پاکستان آئین یې ورسره هغه بله خبره ده چې 10 کاله تېرېدل نو نه بوټو صاحب و نه نورې کیسې وې ګرانو وروڼو موږ پاکستانیان یو او موږ دا په فخر وایو چې موږ پاکستانیان یو موږ په دې پاکستان دننه د خپل حق خبره کوو باچا خان خو د هندوستان د تقسیم خلاف و نه پاتې دونه پاکستان چې دام تقسیم شو پاتې بس موږ ته خو مشر هغه نظریه راکړې ده چې د دې هر څه نه بالا به د خپل قام خدمت کوي نو موږ پاکستان دا پرونه ما خبره کوي موږ پاکستان زمانم زما پلار منلې زما نیکه منلې زما کر نیکه منلې زما ټول مرګرو منلې خو سوال دا دی چې بس د پاکستان د مومني او سوال دا دی چې نور په خپل حق بیا هغه حد ته ځم چې بیا در سره د پاکستان فکر هم نه کوم 18 آئینی ترمیم زمونږ د مشر اسفندیار خان د قام له هغه تحفه ده د خپلو مشرانو د باچا خان بابا او د خدای خدمتګارو د ولی خان بابا او د هغه د ملګرو ارمانونه د هغې ارمانونو نه چھوړ زمونږ په وسایلو اختیار 18 آئینی ترمیم یو آئین دی بیا خبره ده زمونږ لارې نیولې کېږي به جنګ دی جنگ به رواني دا دونه آسان هم نه دی دونه وړوکی هم نه دی په یو کالو کې خو ملت آئین کامیاب کړ جنگ به رواني خو لارې دې مراله نیسي 2 الیکشنو کې ونیولې په یو شلو کې دې نور ونیسي زمونږ د دغه شیزونو لالچي نه یو خو چې دا کمې خبرې روانې دي چې 18 آئینی ترمیم به رول بیک کېږي یا د صدارتي نظام په شکل کې یا په بل شکل کې نو زه د اسفندیار خان زوی د ولی خان وسې او د باچا خان وسې دا عهد کوم تاسو سره چې کو دې ځل زمونږ د حق نه دی واپس کېږي بیا ورسره پاکستان نه منو بیا به خپله ازادۍ لپاره روزو او بیا به او بیا من قام پختون قام الحمدلله دا شته پاکستانیان مني دا ټول مني چې پختون نډره په یو میدان د رستو کېدو نه دی تش پختون کور په کور په دې خبره پوهول غواړي خلک وایي ستا د ځوانانو دپاره څه سوچ دی نن سبا د هر میډیا والا څه عجیبه کار دی ځوانانو له څه پیغام دی دا زما خبره یاد ساتئ چې د قام هر لړ یو بر سره تړلی دی زما سپینګری بوډا زما ځوان زما بچی زما پیغله د دې ترقي یو بل سره تړلی دی او د دې ټولو ترقي په څه کې پرته ده په خپل اختیار کې نو که چېرې موږ دا خپل اختیار خپل کو زما ځوان به مو ترقي زما پیغله به مو ترقي زما د
د سپینګیري ژوند به ښکلي او زما د بچي ژوند به ښکلي. د موجوده حالاتو دوه خبرې کوم. ډېر بیمانه هغه کس وي چې د خپل محسن ته کنځل کوي. په کوم لوښي کې چې خورې په هغې لوښي کې توکل، دا زما په خیال ډېر بد حرکت دی. نن چې عمران باجوا سره څه کوي یو طریقې سره، خو دا هم ښه ده زه هر څه موږ سره وشو. دغه باجوا چې کوم بدنامي واغشته هم د دې عمران دپاره یې واغشته. د دغې باجوا ډاکټرانو د باجوا رژیم چا چې د قوم او د سیاستدانانو نه بدنامي واغشته هم د دې مداري دپاره یې واغشته. او اخره کې هم هغه مداري دی چې کوڅه په کوڅه ګرځي او کنځي. هم هغه مداري زه وایم چې دی به د پلار ني. د تاریخ وګورئ، دی د مور په کار نو راغلی. تاریخ ګورئ، خبرو ته مه ګورئ. او دی تر دې وخت پورې د یو سړي چې چا ورسره ښېګړه کړې ده. نن چې د ده او د ده د پارټۍ د اړخه دا کم الفاظ استعمالیږي، زه خو وایم پکار ده چې دغه الفاظ موږ استعمالولې، ځکه چې زموږ د ټولو هر قسمه لارې ونیولې شوې، سیاسي لارې ونیولې شوې، قید و بند شو، میډیا بنده شوه، د میډیا خلکو سره ظلمونه وشو، ډېر څه وشو د دې مداري دپاره. نن هماغه مداري الټه لګیا دی. خدا هم د خدای قدرت دی ګرانو وروڼو. نن د جنرال باجوا د ریټایرمنټ ورځ وه او نن د عمراني فتنې د خاتمې آغاز شو. دا د غزل نیوز ده. عمراني فتنه دې راغونډه ده. پرون چې دا کومه شوشا پرېښې ده چې وي موږ به د ټول هر څه نه دی د نرشي دې د یو دوه استعفاګانې ورکړي. مړه دا بله استعفا ورکوي. هغه د بنیګاله په کور د پېښور کمانډو ناست دی، هغه د لاهور په کور د پېښور کمانډو ناست دی، هغه 2 کیلومتره د هلیکاپټر نه بغیر ګرځېدی نشي، دی به استعفا ورکوي. دی یو ورځ استعفا نشي ورکولی. دا اسې غاپي مداري دی، غول خوري. د حیا خبره ده د پبلک. ये जो ड्रामा रचाया जा रहा है इस्तीफों का, और वो कह रहे हैं कि भाई हम पता नहीं कैलकुलेशन कर करके कितने सीटों से इस्तीफे देंगे। ये भी वो ऐलान है जो स्वात में हुआ था कि खान आएगा तो उसके मुंह पे 2 अरब मारेगा और फलाने के मुंह पे 3 अरब मारेगा। जिस तरह मदारी ने सबके मुंह पे 2-2, 3-3 अरब मार दिए, इस तरह इस्तीफे भी मार देगा। ये झूठा है, फरेब है, ये हुकूमतों के मजे ले रहे हैं। इसके बनीगाला के घर पे आज भी पुख्तनख्वा के कमांडोज तैनात, इसके लाहौर वाले घर पे आज भी पुख्तनख्वा के कमांडोज तैनात है। वो 5 मिनट का सफर सरकारी हेलीकॉप्टर के बगैर नहीं करता, वो इस्तीफा देगा। एक दिन एक बंदा इस्तीफा नहीं देगा। ये बैठे रहेंगे। ये झूठे हैं, मकार है, फरेब है। इसलिए सिर्फ बातें चल रही है कि मेरे साथ कोई आएगा, बैठेगा, कबल अज वक्त इंतखाबात की बात करेगा। कबल अज वक्त इंतखाबात एक ख्वाब है। इमरान के लिए आने वाले इंतखाबात ख्वाब है। ये अपने लिए अभी से पसंद कर ले कि मत जेल होने के पता नहीं और कौन कौन से है। अल्लाह खैर करे। इसको तो पहले से
वो भी प्रोमो भी दिखा चुके हैं। वो प्रोमो इतने बेगैरत है कि कल औरतों के सामने कह रहे थे कि हम शलवारें पहन ले के उतार ले। बाबा ये सवाल आप इमरान खान से बनीगाला के कमरे में पूछा करें, बाहर नहीं पूछा करें, ये उधर की हालत है। ज़गरानुनो स्तासु दो टोलो वारे बिया ढेर मशकूरियम खुशहाल से आबाद से हकीकत दा सलीम लाला जसंगुए द डेरे द दुआवे द मठे यो खपल तारीख थे दा द पुख्तनो डक तारीख थे। इंशाअल्लाह खपल ख्वारी बको खपल मेहनत बको और चिकलम मंग त लेवल प्लेइंग फील्ड मिलावी इंशाअल्लाह। चिपे इलेक्शन के दांदलो दा रोजगार खत्मी की नुदा शब कदर द अवामी नेशनल पार्टी गढ़ ओ दा शब कदर द अवामी नेशनल पार्टी ओ द खुदई खिदमतगार ओ गढ़ दे और सालार से दा शब कदर में इंशाअल्लाह द अवामी नेशनल पार्टी गढ़ हुई। मेरा मेहरबानी वसीला।